غیر مقلد اکا امام صرف دا ویلی یا بل امام ویلی سے زمان تقلید کوئے فلان کی تقلید کوئے بیا امو منلا نہ دعوت لکھا دا نہیں ہوئے نہ دا آخر سے کہے تاستا نہ ویلی دی سے زمان تقلید کوئے ویلی ملی اخو سرے خبرے پوخا زمان کی سٹے گورے اور اگر کہ مداویلی اسے معاو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ و امام شافعی رحمت اللہ علیہ دوارنا دا قول نقل لے اذا صح الحدیث فهو مذہبی کلچی صحیح حدیث تاوست ثابت شیش دا حدیث صحیح لے اگر چی ماتنی را رسید لی نبس دا زمان مذہب ہوگا زمان مذہبین خلاف مگر ہے شیل امام سے دائلی و حدیث دائلی دا وصیت پریخلی مستقل ہوتا اور مذہبی سے تیلی حدیث دائلی سبا صلب ہی آلی حدیث بھی غیر مذہب ہے دی معنی کمو دلیل سارا پر نکڑت بدیان بنیو کہر میدان کی مزیر نکڑ خنفیان بنیو کہر میدان کی مزیر نکڑ خنفیان وی کمو دلیل سارا پر نکڑت بدیان بنیو کہر میدان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد دا اهل سنت والجماعت دا عقیدی سرا تعلق لرونکو غیرتمند مسلمانان ورونو پشلک روپی دا مذہب خرڅون کی یعنی رستمی چې د حضرت عمر په مقابله کې رستم په ایران کې شکست خوړلو نو دم د شلک روپو په مقابل کې شکست وخوړو د قتل په جرم کې جیل تلاړو ماشومان طالبانی په رستم کې شهیدان کړه جیل تلاړو او بیا وابیانو په شلک روپو اخلاص کړو مذهب ورته پرې خودو نو دا هغه اعتراض دا دی چې که امام صاحب دا ویلی وي یا بل امام ویلی وي چې زما تقلید کوئ نو بیا به من خبره منله دا الله پاک په توفیق به زدری جواب ورته ذکر کم دا د غیر مقلدینو مشهور اعتراض دی غیر مقلدین وای چې امام صاحب چرته ویلی دي چې زما تقلید وکړي ګوره جواب دا چې په کفایه شرح الهدایه کتاب الصوم کې د امام صاحب قول را نقل کړی دی چې واذا كان المفتي على هذه الصفه فعلى العامي تقليده وان كان المفتي اخطا في ذلك هكذا روى الحسن عن ابي حنيفه رحمه الله او په هدايه جل اول باب ما يوجب القضاء والكفاره صفحه 226 کی فرمای چې على العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه الى معرفه الاحاديث مولانا عبدالحی رحمه الله د شمس الائمه الحلوانی رحمه الله په ترجمه کې د امام صاحب دا قول را نقل کړی دی چې وقد روي عن الامام الاعظم جواز تقلید المجتهد بمن هو اعلم منه التعلیقات السنیه صفحه 89 دا درې حواله درته ما پیش کړي په دې درې وړو کې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې په غیر مجتهد د مجتهد تقلید واجب دی دویم د دې وابیانو د دې سوال مثال داسې دی لکه یو ډاکټر چې هسپتال جوړ کړي ماشینونه راوړي او ټیسټخانې جوړې کړي اعلی مرتبه ډاکټران راولي اوس یو احمق دی بیمار دی وایي چې زه ناجوړی مریض یم خو هسپتال ته ځکه نه ورځم چې ډاکټر ما ته نه دی ویلي اعلان یې نه دی کړی چې زما هسپتال ته راشئ پوسټر یې نه دی چاپ کړي نو دا مریض ډیر احمق دی ځکه چې ډاکټر هسپتال د همدې دپاره جوړ کړی دی چې د مریضانو علاج پکې وکړي نو امام صاحب دا اجتهاد د مسایلو ولې کولو چې بې منع کوله د خپل تقلید نه خو د همدې دپاره اجتهاد کړی دی چې تقلید یې وشي یو بل عام الفهم مثال درته پیش کم په دې غټو جامعو کې پوسټرې او اعلانونه نه چاپیږي د مدرسو د نقشو لکه جامعة الحقانیه الجامعة الحقانیه د اکوړي په مدرسه کې داسې اشتهار نه چاپیږي او وړو وړو مدرسو کې اشتهارونه چاپیږي نو یو قمقل طالب وایي چې رزه حقانی مدرسه کې داخله نه کوم ځکه مولانا سمیع الحق حفظه الله چرته اعلان کړی دی چې طالبان راشي زما په مدرسه کې داخله وکړي نو دا به د حماقت او قمقلتوب وي
دا مدرسې د څه دپاره جوړه کړې ده او دا دارالحدیث د څه دپاره جوړ کړی دی دا استادان یې د څه دپاره جوړ کړي دي خو د همدې دپاره دي که نه چې طالبان پکې داخله وکړي نو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د قرآن او د سنت نه د مسایلو استنباط د څه دپاره کړی دی خو د همدې دپاره کړی دی چې خلک پرې عمل وکړي او اخر کې زه د لا مذهب خناس ته دا وایم وایي چې که امام صاحب دا ویلي وي یا بل امام ویلي وي چې زما تقلید وکړئ نو بیا به موږ خبره منله نو لا مذهب خناسه د امام صاحب نه بره الله درته ویلي دي چې تقلید وکړه د هغه خبره نه مني رسول الله ویلي دي چې تقلید وکړه د هغه خبره نه مني صحابه کرامو ویلي چې تقلید وکړه د هغه خبره نه مني او اخر کې راغلی امام صاحب ته د شخصي دلیل مطالبه دې وکړه چې که امام صاحب ویلي وي نو بیا به موږ منله یعنی د الله حکم نه مني الله خو درته ویلي دي چې تقلید د مجتهد وکړه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم د اولی الامر نه فقها او مجتهدین مراد دي او د فقها او د مجتهدینو پیروي تقلید ده الله پاک فرمای فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون د اهل الذکر اولین مصداق مجتهدین علما دي او د لا تعلمون اولین مصداق غیر مجتهدین دي د دې آیات نم دا معلومه شو چې په غیر مجتهد باندې د مجتهد تقلید واجب ده ځکه چې فاسألوا صيغه د امر ده او امر د وجوب د پاره نو الله درته ویلي دي چې تقلید وکړه دارنګه الله پاک فرمایي واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم په دې آیات کریمه کې د مجتهدینو د تقلید طرف ته ترغیب بیان شوی دی امام ابو بکر جسواس رحمه الله د دې آیات په تشریح کې فرمایي چې د دې آیات نه یو څو مسائل را معلومیږي درېمه مسئله دا ذکر کړې ده چې ان العامی علیه تقلید العلماء فی احکام الحوادث وګوره د دې آیات کریمه لاندې احکام القرآن للجساس دارنګه تفسیری کبیر لیکلی دي درېمه مسئله لیکلې ده چې ان العامی یجب علیه تقلید العلماء عامی د دې نه غیر مجتهد مراد ده چې د مجتهد په مقابل کې ذکر شي نو الله درته ویلي چې تقلید وکړه او ته وایي چې که امام صاحب ویلي وي نو بیا مې منله یعنی د الله حکم خو نه مني خو که امام صاحب درته ویلي وي بیا به دې منله دارنګه الله پاک فرمایي واتبع سبیل من اناب الی لفظي ترجمه داسې ته چې ته تابع جوړ شه د لارې د هغه چا چې زما طرف ته رجوع کړي وي او د من اناب اولین مصداق مجتهدین دي ځکه چې مجتهدین اولین هغه خلق دي چې په استنباط د احکامو کې د الله او د پیغمبر طرف ته رجوع کوي او سبیل په معنا د مذهب دی او امر د پاره د وجوب دی نو حاصل د ترجمه دا شو چې ته تقلید وکړه د مذهب د مجتهد ځکه چې اتباع او تقلید یو د اتباع او د تقلید معنا یو ده نور به څومره دلایل درته پیش کوم نو ته وایي که امام صاحب دا ویلي وي یا بل امام ویلي وي چې زما تقلید کوئ نو بیا به موږ منله ما درته د امام صاحب نه هم ثابته کړه او د الله نه هم درته ثابته کړه الله پاک درته ویلي دي چې تقلید کوه ناپوه به د پوه پسې ځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د تقلید حکم کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین دا د تقلید حکم کوي او دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فاقتدوا بالذین من بعد ابي بکر وعمر دارنګ ډیر احادیث هم دي نو که امام صاحب درته نه ویلي الله درته ویلي دی او رسول الله درته ویلي دی او صحابه کرامو درته ویلي دی او د امام صاحب اقوال هم درته پیش کړي